چې کله هم یو بنده د چا مشکل حل کی د چا پریشانی ختم کی نو دا خبره ما تر کلیپ کې هم بیان کړې او تفصیل سره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سکس باره کې خوشخبری بیان کړې ده چې الله تعالی د پریشانیو نه د مشکلاتو نه یو مشکل ختم کوي او داسې چې چاته یو انسان بل انسان اسانتیا پیدا کی سہولت ورته جوړ کی نو الله تعالی په دنیا کې او په آخرت کې د انسان لپاره سہولت پیدا کوي دا دوه خبرې د دغه دارومدار الته ده چې کله د تا په زړه کې د مخلوقات او محبت وي د یو انسان محبت تا په زړه کې وي یو انسان کا چیرته دا دعوه وکړي چې ما د الله تعالی سره محبت ده زه د الله تعالی سره محبت کوم نو د سړي لپاره په کار ده چې دا د الله تعالی د مخلوقات سره هم محبت وکړي انسانانو باندې رحم وکړي انسانانو سره هم په زړه کې محبت وساتي بیا به د دعوه صحیح وي او کچیرته دعوه دا کوي چې الله تعالی ذات سره ما محبت شته خو د الله تعالی د بندگانو سره د انسان په زړه کې رحم همدردی محبت نوي نو دا د انسان دعوه بالکل ناقصه ده د دې لپاره ما خبره تفصیل بیان کړې و چې الله تعالی د ذات محبت دعوی کولو لپاره د ضروري ده چې د بنده محبت هم د په زړه کې وي حضرت نوح علیه السلام په قوم باندې چې کله طوفان راغی بیا الله تعالی هغه د ټول قوم تباک غرق کو هغه نه بعد الله تعالی د وحی په ذریعہ باندې حضرت نوح علیه السلام ته دغه حکم وکړو چې تو واست خاورو لوخي جوړ کا بس دا کار دیتا ده حضرت نوح علیه السلام د خاوري لوخي جوړ کړ په دې باندې ډېر وخت ولګاو مهنت په وکړو بیا چې کله د لوخي یو ډېرای جمع شو ډېر زیات الله تعالی بیا حکم ورته وکړو وای دغه یو وس ځان ته مات نوح علیه السلام الله تعالی ته فرمایلی یا الله اول ته ماته حکم کړو چې دغه جوړ کا او اوس په ماته حکم کوي چې دغه مات کا الله تعالی ورته فرمایي چې نوح د ما حکم چې جوړې کا د ما حکم د چې ماته کا بس دا مات خو نوح علیه السلام په زړه کې دا خبره راغله چې په دا باندې خو د ما ډېر مهنت شوی ده په دا باندې خو ما ډېر مشقت اختیار کړی ده ډېر وخت مې په لګولی ده نو الله تعالی ولې بیا ماته داسې وایي دا مات کا نوح علیه السلام په زړه کې د دغه شي محبت پیدا شوی و د ده خواهش دا و چې په څه طریقه باندې دا شی پاتې شي مات نشي وجه دا ده هغه مهنت هغه وخت چې د په دغه شیانو جوړولو باندې لګولی و د وجه د خواهش دا و چې دغه مات نشي بالکل پاتې شي الله تعالی ورته فرمایي چې نوح ګوره ما هم مخلوقات پیدا کړی ده تا چې کله ما ته صرف یو ویل ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا چې دغه ټول خلق ختم کا د تا په یو ویلو باندې ما دی باندې طوفان راوستي دا مې ټول ختم کړ او دا مخلوقات چې دا ما کوم پیدا کړی دا دې مبارک ته ما ته چې دغه یوري دا ختم کما ختم کړل نو لکه څنګه چې د خاورې د لوخي محبت ته په زړه کې د تا خواهش ته چې دا مات نشي آیا د ما په زړه کې به دغه مخلوقات محبت نه وي نو الله تعالی د مخلوقات سره څومره زیات محبت کوي لکه څنګه بل مثال دا چې یو انسان په دنیا کې یو شی جوړ کی معمولی شی جوړ کی دغه شی هیڅ قیمت هم نه وي خو بیا هم دغه انسان په زړه کې دغه شی قیمت راځي محبت پیدا کیږي هغه شی خور تخکاری داسې الله تعالی هم مخلوقات پیدا کړی ده الله تعالی هم په زړه کې دغه مخلوقات محبت ته دی ورنه چې یو الله تعالی د موږ سره دومره زیات محبت کوي بیا موږ ته هم په کار ده چې موږ هغه کار وکړو چې په هغه باندې الله او د الله رسول خوشاليږي موږ هغه کار نه وکړو چې په هغه باندې الله او د الله رسول خپه کیږي نو د الله تعالی د محبت تقاضا هم ده چې موږ محبت ورسره وکړو موږ هم هغه کار وکړو چې الله تعالی په هغه باندې خوشاله وي او دې د وجنه حضرت نوح علیه السلام چې کله د لوخ مات کړل د پزړه کې دا خبره ورتله چې دا په څه طریقه باندې بچي وای ځکه چې وخت مهنت ټیم په لګولای وو پزړه کې محبت وو داسې د الله تعالی پزړه کې هم د مخلوقات محبت ده د وجنه هر انسان ته پکار ده چې موږ تاسو داسې عمل وکړو چې په هغه باندې الله تعالی خوشاليږي دا عمل خپلم کولای شو بل تم ترغیب ورکولای شي بل تم دا خبره کولای شي
نو کچیرته موږ په باندې عمل وکړو زیات اجر ملاويږي. کچیرته دا خبره بل مسلمان ته موږ ورسو نو کچیرته هغه انسان هم د تا په وجه باندې نیک عمل وکړي الله تعالی ته هم اجر درکوي. مفت باندې نه کوي دي. الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کړي.